Audio Jungle. الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم زه یم شهاب خان دا وخت تاسو ګورئ ایم پی نیوز ملګرو دا ټیم موجود یو په علیداد کې کومه چې د بنجیر سره خواته یو علاقه ده او ډیره خوندوره علاقه ده شین ماحول دی ولې یخې هواګانې دي ابشارونه دي دا ټول به تاسو ته ښیو انشاءالله مونږ سره اوسئ ډېر خوندونه به ترې واخلئ ملګرو دا ټیم زموږ سره ناست دی شکیل خان د دوی نه به دا تپوس کوو چې دا پروګرام د څه په باره کې دی چا انوایټ کړي دي او چا دلته راغوښتي دي نو راځئ چې د شکیل خان نه تپوس وکړو چې دا پروګرام د څه په باره کې دی حاجی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو د ایم پی نیوز والا ډېر مشکور یم چې تاسو دلته راغلی او دا پروګرام تاسو ولا خپلا ورکړه دا پروګرام زموږ د ملګرو کړی دی د پارټي کړی ده خو دا ځای ډېر مزیدار دی دا د ابویي کې یو ځای دی اخوا دا علیداد ورته وایي هلته دا یو ځای دی خو ډېر ښکلی ځای دی مزیدار ځای دی ابشار را بهیږي او دا ټول ملګري راغونډ شوي وو ډېر ښکلی ځای دی او ښه ښکلی دغه یې وکړو انجوای یې وکړه ملګرو زمونږ د ایم پی نیوز چې کوم چیف ایگزیکټیو دی مظفر شاه باچا د ده نه به هم د دې علاقې د دې ځي د دې پارټۍ په باره کې سوالونه کوو تپوسونه به ترې کوو چې آیا دوی ترې نن څه خوند او څه مزه واخیسته او که نه شهاب خان ستا یو جهان مننه چې راغلی دلته کې دې ځای له کوریج ورکړو زمونږ چې کومه نن دا پارټي وه مونږ یو پیره بیا مخکې هم مونږ داسې یو پروګرام راوړی و هغې کې هم زمونږ د ټول ملګري شرافت خان طلا خان او ټول مونږ موجود وو هغه مونږ په خپل سکرین باندې ښوولی و مسافرو چې کوم زمونږ وروڼه دي هغوی ته ډېر خوندونه او ډېر مزې اخیستې وې او غوښتنه یې کوله چې داسې پروګرامونه تاسو مونږ له نور هم راوړئ نو دا پروګرام هم د هغې یو کړی ده او دا بل یو ځای دی د دې چې څنګه تاسو مخکې د نورو ملګرو هم وویل چې د دې ځای چې کومه ښکلا ده هغه په لفظونو کې بیانول ډېر ګران دي ځکه چې قدرت دې ځای له دومره حسن ورکړی دی چې زه وایم چې کالام او ملمجبه هغه د دې نه دغه دي سړی وایي چې هغه مې ورته لوګې کړې خو د بده مرغه د بدقسمتۍ نه دې ځای ته چې کوم دی نو د روډ هېڅ پروګرام نشته دی راختل ورته انتهایي ګران دي ځکه چې د څه ځای پورې خو به دې ګاډۍ راوړي لکه کنډاک جهانګیر چې ورته وایي د هغې پورې به په ګاډۍ کې راځي د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به په خپلو خپو باندې راخیږي نو ګرانه وي چې ته ساز و سامان دې هم د ځان سره راغیستی که چېرې دې ځای ته کمپلیټ روډ راشي او دا چې کوم دا ځای زګې ښکاري نو څنګه لکه ښه خبره به وي او که نه زما په خیال ښه به وشي خو ستاسو په خیال څنګه ښه به وي که نه ښه به ځکه وي بلکې انتهایی ښه به د دې علاقې دپاره شي د دې سره یو خو به دې ځای ته سیلګري را روان شي بل د دې ځای چې کوم اوسېدونکي دي هغوی ته به هم ډېر اسانه شي ځکه چې یو ځای ته تو کله سیلګري را روان شي نو هغه خلکو ته هم د روزګار موقع میلاویږي داسې نور کاروبارونه ورسره سټارټ شي ډېر کارونه
نو زمونږ د حکومتي چې کوم چارواکي دي کوم چې اوس آینده الیکشن را روان دی نو د دغې خلکو نه به زمونږ ریکویسټ وي چې دې علاقې له توجه ورکوي دې له د روډ څه بندوبست وکړي او داسې نور چې کوم بنیادي سهولتونه دي هغه دې علاقې له پکار دي. په اخره کې راته یو ښکلی شانتي شعر ووایه شاه صاحب. شهاب خان شعرونه خو ماله ډېر نه راځي خو زه به د دې علاقې په باره کې یو شعر ووایم چې زه خو ټول غزل یم زه خو ټول غزل یم هر غزل کې مې غزل دی او لکه پړی ول په ول یم په هر ول کې مې غزل دی. ډېره مهرباني ډېره ملګرو دا وخت زموږ سره ناست دی افتخار بایجان کم چې په یوکراین کې خپل ژوند تیری او په مسافرۍ دی هغه راغلی دی پاکستان ته نو د دوی نه به دا تپوس کوو چې د سوات د خپل علاقه کم چې په ابوه کې راځي الیداد د دې سایډ په باره کې به دې تپوس کوو چې آیا تاسو د دې نه څه خوندونه واخیستل او که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ډول ستاسو وروره ډېر شکریه ادا کوم او زه خو دلته کې راورسېدو زموږ تره زامن یو ټول ماشاءالله دلته کې رالو او ډېر ښکلی ځای دی یوکراین کې هم ډېر ښکلي ځایونه دي خو دا ځایونه چې دي که نه دا ډېر ښکلي دي دا دي چې دا قدرتي ښکلي دي په دې وجه باندې لږ چندې حکومت ورسره دغه وکړو که نه انشاءالله ډېر به مزدار. ډېره مننه چې تاسو راغلی او کم از کم دا ځای تاسو وښیلو دې خلکو دې دنیا ته چې مونږ زمونږ داسې یو جنت نظیر ځای په دې زموږ په دې سوات او بلکې په ابوه کې هم شته. دا ځای د ښکلا خو زه تا ته تعریف نشم کولی ډېر مزیدار ډېر یخ ځای دی ډېر ښکلی ځای دی ډېر سکون دی پکې او د ټولو خلکو ته پکار دی چې راشي دا ځای ویني او ډېر مزیدار ځای دی ډېر ښکلی یخ ځای دی. امید د ربه لرم چې د ننني پروګرام نه تاسو به ډېر زیات خوندونه به ترې اخیستي ډېره مزه به یې ترې اخیستي. د نیکسټ پروګرام دپاره ستاسو قربا ستاسو ورور شهاب خان ستاسو نه اجازت غواړي د لوی الله په امان.